سلام علیکم کورمیوالو. یقینا د وطن حالاتونه د وطن د خلکو د حالاتونه د محرومیونه د مجبوري نه به هر یو سړی خبري، هر یو هغه سړی چې هغه په وطن کې دی هم و هر یو هغه سړی چې هغه وطن اوریا دی هم د وطن حالات ټولو خلکو ته مخامخ دي. وطن کې څه روان دي، وطن کې څه کېږي، زموږ کورونو سره څه حالات روان دي، زموږ کلو کې څه حالات روان دي، زموږ په بازارونو کې څه حالات روان دي، زموږ واړو سره څه روان دي، زموږ مشرانو سره څه روان دي، زموږ زنانو سره څه روان دي. دا خبرې د پیورونې هم نه دي او دا خبرې واړې هم نه دي. یقینا د دنیا چې ته هم څه خلک ژوند کې څه هغه کور جوړوي، د کور جوړونې اول غټ مقصد دا وي چې زه وکې محفوظ یم. د کور جوړونې مقصد دا وي چې مو بچي محفوظ وي. د کور جوړونې مقصد دا وي چې د مو زنانه مو عزت وکې محفوظ وي. خو چې کله د تا کور ړنګېږي، کله ته کور نه وبستلی شي، دا ټولې فایدې دا ټولې خبرې بیا بې فایدې شي. کوم کور کومه چردیولي چې سړی د حیا او د پردې ساتنې دپاره جوړ شي، بیا د سړي حیا او پرده لوړ شي. کوم کور چې سړی د دپاره جوړ کړي چې مو بچی چات ولري چې دا د سړه او د غرمه نه باشي، بیا چې کله کور ړنګېږي کور نه وځي، بیا د سړه او د ګرمي خبرې ختمې شي. کوم کور چات چې سړی د دپاره جوړ کړي چې د کې مو ماشومان ښه ژوند ولري، د ارام او د سکون والا ژوند ولري، خو چې کله د چا کور ړنګېږي، بیا دغه ارام او دغه سکون بیا بربادېږي. شاید د دې خبرې احساس به مونږ ډي سي ته نه کېږي، ای سي ته بیا نه کېږي، کارنیل صاحب ته خاص یې نه کېږي، او کیدای شي دې احساس یې مونږ ایم این اے ایم پی اے او د مونږ چیرمن صاحب ته نه کېږي. دې احساس کیدای شي مونږ ډېر اکثر مشرانو ته نه کېږي، علما کرامو ته نه کېږي، مونږ د علاقې ډېر ځوانانو ته نه کېدی. که چېرې د ړنګ کور احساس هر چا ته دا کېدله چې کور ړنګول څه دي، کور پرېږدول څه دي، ما ګمان کولو ته نن ورځې پرې موږ ته څومره علما دي، موږ ته څومره مشران دي، موږ ته څومره ځوانان دي، هغه به دغو خلکو سره شانه به شانه ولاړه. د هغو مطالبه به دا نه وه چې کیم ټل کې جوړ کړي که هنګو کې جوړ کړي. د هغو مطالبه به دا هم نه وه چې ما ته 3000 روپۍ راکړي که 8000 روپۍ راکړي. د هغو مطالبه به دا هم نه وه چې د شپې مو راوباسي که د ورځې مو راوباسي. د هغو مطالبه به دا هېڅکله هم نه وه چې موږ ته د لارې کې چوک ودرېږي، موږ ته د اوبو راکړي که نه به راکړي. د هغو مطالبه به داسې پکاره چې ته د اپریشن کول، دا د مو د وطن خلکو سره، دا د مو وطن د ماشومانو سره، دا د وطن د زنانو سره، دا د غریبو خلکو سره، دا د محرومو خلکو سره ظلم دی، زیاته دی، چې چوکې کوي غلطې کوي. په کار دا وای چې دا ټول علاقې علما، ټول د علاقې مشران، ټول د علاقې ځوانان په غونډې سره ناست، دغو خلکو ته تاسو راوځم چې مونږ یو، مونږ به تاسو اواز وچېتو. یو سړی څه کور نه وځي، ابو پر یاد کې که هغه به حیا ځای ته رسوي. یو سړی څه کور نه وبستلی شي، ابو ځان محفوظ کوي که هغه به ځان دپاره جرګې کوي. یو سړی څه کور نه وبستلی شي، هغه به کور کې ضروري شیان، مریض به ځان سره ونوي، زنانه به ځان سره وي. په دغو لاکونو ابادي کې خو به ټول ځوانان نه دي که نه، دې کې خو به زنانه وي، دې کې خو به معذوري وي، دې کې خو به کمزوري وي، دې کې خو به بیمار وي، دې کې به انسانان وي، دې کې به ځناور وي، دې کې خو به ډېر داسې شیان وي چې د هغو وړل انسان ژوند سره تعلق لري، د سړي د ژوند د وجود حصه وي. دا کومه خبره دی چې موږ د غریو کونج کې ناست اوس مو دا خبره کوو چې پلانی غم نه کې، ډینګا غم نه کې، دا دې وکړي ها دې وکړي. دا خلکو ته یې سره وتل نه دي په کار. ته کښېنم، زه د خپلو خلکو ته یم تاسو سره وځو، تاسو سره وځو. آیا د کلنه راوتل د دې خبرې حل دی؟ ته که کور کې مړ شي، کم از کم تا زنانه تا جنازه به سنبالي. ته که کور کې مړ شي، کم از کم تا شهادت کې به بیا څه شک نه وي. ته که کور کې مړ شي، تو په مړي باندې به خپلې زنانه ووژلې، خپل بچي به وژلې، خپل وړکي به وژړي، زنانه جنازه به د سنبالي. ته ماته ته ووایه چې که ته د خوب نه وځې چې رانه دلته زه مړ کېږم، ته خو چې کومې علاقې ته راوځې، هلته خو تو ساړیا مړ کوي، هلته خو تو شپایا مړ کوي، هلته خو تو وږی مړ کوي، هلته خو تو تنده مړ کوي، هلته خو بغیر د چاته تو هر څه دي. تو یو داسې سهولت نشو چې هغه تو ته د ژوند د بچکونې تو ته یو سهولت درکړي. نو دغه مرګ څه په کلي کې وي، په کلي کې وي ښه به وي که نه په بهر وي ښه به وي. زموږ مرګ دا دی چې موږ حیا د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي، دا زموږ مرګ نه دی.
ایمو مارخه دا دی چې ایمو بچي یو دار نه ورشي بل دار کې لاسونه ومنسي ایمو مارخه دا دی مونږ ټولو مشرانو ته د وطن خلکو ته د اختلاف خبرو نه وځو دا ما یو څه ته پلاني ته مو باندې خوشحالي که خپه یې دا د دغو خبرو وخت نه دی دا د دغو خبرو وخت نه دی چې پلاني دا ویلي څه دا ونیلو ما دا ویلم دا د دې خبرو وخت نه دی دا د ډیلو وخت نه دی مونږ هیچا نه یو خپه مونږ د هیچا نه ګیلې نشو دي مونږ وطن د دومره محرمیانو سره دومره بربادیانو سره مخامخ دی تر اوس به هم مونږ په خپل منځ کې اختلاف لرو تر اوس به هم مونږ هغو فسادونو ته لمنه وایو چې کوم فسادونه د مونږ نه وو په مونږ باندې تپلي شوي وو نو د وطن ټولو مشرانو ته یم علما کرامو ته یم ځوانانو ته یم یو اواز او حکومت ته کښېنو د دغو خلکو وبستل دا د دغو خلکو مجبوري ښه نه دی که د چا مجبوري هغه د لوړ شي هغه د ورسره وار شي که څوک چا سره خبرې کوي دغو خلکو چوک د خبرو نه دی ویسور کوي څوک یو بل مړ کوي دغو خلکو خلک د مړ کونې نه دی ویسور کوي که څوک رسي د مو کلي د مخکې مرچا وي د خلک د مرچې جوړونې نه څوک چا نه دی من کړي هر یو سړی طاقت لري حکومت ته طاقت لري ته زور لري ته خلک لري ته زور وشي په دغو غریبو خلکو وباسي 2009 ملیټري اپریشن دغو خلکو نه دی په ورته ته 2025 کې بیا ورته د وبستنې اراده ولرله چې کوم خدای پیدا کړي د خدای ته به بیا مو وبسي د ټولو نشته دی نو موږ ټولو خلکو ته باید چې د وبستن او د کیمپ جوړول دا د دې خبرې حل نه دی هلته نستی د یو افسر مخې ته هلته نستی د ډي سي مخې ته هلته نستی د کرنل مخې ته هلته نستی په روډ باندې یو داسې نستی چې دا خلک واپس په ګنټو کې خپل وطن ته خپل کورونو ته واپس راولي او کومې مطلبې دي هغه مطلبې دغو خبرو حل نه دی مونږ ټولو خلکو ته بالخصوص مونږ خپل حکومت ته یو مونږ د تاسو خلک یو تاسو مونږ خلک یو مونږ د یو زبان خلک یو د یو آیین منونکي خلک یو د یو شنختکار لرونکي خلک یو د یوې د جانډې منونکي خلک یو د یوې خاورې خلک یو بیا داسې ویلې کېږي چې د تاسو سختي همیشه دوپاره په دا رقم عوام باندې د تاسو بده خبره همیشه دوپاره په دغه عوام باندې د دغو کورونو ړنګونې سره ته امن راولې که ته امن راولې نو 2009 کې به تور وستلې وي که نه موږ ته یې وښیه که نه د دغو کورونو بې کوره کونې سره ته امن راولې که راتللی د 2009 کې ته بې کوره کړي تجربه